ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله ثم الحمد لله چې الله تعالی موږ تاسو بیا په داسې معاشره او په داسې وخت کې راجمع کو قرآن کریم د پاره چې په دې وخت کې د قرآن خبره کول یا د قرآن باندې عمل کول دا ګران شي نه بلکې ناممکن هدا پورې ګران شي دي. بیا په داسې حالاتو کې چې الله تعالی انسان نیکی ته برابر کی نو دا یقینا د الله تعالی ډېر لوی احسان وي په دې انسان باندې. نو الحمدلله د الله تعالی شکر ادا کوو او درود شریف تاسو ټول وایي په رسول الله صلی الله علیه و سلم باندې چې هغه موږ ته د دین ډېر په ښه او ډېر په اسانه طریقې سره رسول دی. اللهم صل علی محمد و علی محمد. نن زموږ د درس موضوع دعا ده. تیر درس په منځ باندې شوی، نن ان شاء الله دعا باندې د الله تعالی په توفیق سره به خبره کیږي. الله تعالی دې ماته بیانولو او موږ ټول ته د اوریدو او بیا د پوهې او بیا د عمل کولو الله تعالی توفیق راکړي. دعا په عربی کې دعا د موږ چې پښتو کې دعوت وایو، بلنه، راغوښتنه، د الله نه سوال کول، دې ته دعا وایي. په عربی کې ورته دعا وایي، سوال کول الله نه. انسان الله تعالی د خپل عبادت لپاره جوړ کړی دی. اول تاسو کوشش کوم چې خپوي شي نو به سړی په موضوع باندې خپويږي. عبادت لپاره جوړ کړی دی انسان. د عبادت بار بار ما تاسو ته معنا کړی دا چې د عبادت درې غټې معنی دي. هغه انتهایی عاجزي، انتهایی عاجزي چې انسان بالکل د ذلت طرف ته لاړ شي، دومره ډېر عاجزي د الله لپاره او اطاعت او فرمانبرداري یعنی خبره منل، پوجا او پرستش کول یعنی په مخصوص یا خودلی شوی طریقې باندې الله نه غوښتل یا الله تعالی عبادت کول. بیا په دې کې مینه محبت ته او بیا په دې کې طمع او لالچ ته. د دې تفصیل مخکې شوی دی. نو انسان پیدا شوی هی د عبادت لپاره دی. عبادت وای عاجزی ته ځکه چې عابد چې عاجز نه وي او معبود چې کامل او مکمل او با اختیار نه وي نو دا عمل په خپلو کې بیا کیږي نه. تاسو پوهیږئ کنه د شرک ولې منع ده؟ شرک ځکه منع ده چې د الله نه علاوه بل څوک داسې زورور کیدی نشي، داسې پکړې کیدی نشي، داسې تا ایثارولې نشي، داسې تا تلارې کولاولې نشي. لکه مړی نه غواړه، مړی خپل ځان نه صادر نشي لري کوي، مړی په قبر باندې سپې پرېږده او غزان نه نشي سړی چوي شړی. همدارنګه کله څوک غلا کوي نو مړی نشي ایثارولې. نو یو سړی یو کس یا یو ذات یا یو بوت یا یو قبر خپل ځان نشي لري کوي، تا نه بڅ لري کیږي. نو دی وجه نه شرک په دی وجه حرام دی چې الله نه علاوه بل داسې ذات نشته چې هغه کامل وي، هغه طاقتور وي، داغه پکړه مضبوط وي، هغه نه تخلاصې دی نشي، هغه عالم نه وي، هغه علیم نه وي، هغه خبیر نه وي، هغه لطیف نه وي. نو هغه بیا هغه کار پوره کولای نشي. دی وجه نه شرک ناجایز دی او ټول ډېر ناجایز دی، حرام دی. الله تعالی جهنم ورکوي، جنت د سړي باندې حرام دی څوک چې شرک کوي. د دې وجه دا ده چې د الله او د انسان دا تعلق د عاجزي او د برتری، یعنی ته چې عاجز شي او الله زورور وګڼي، الله زورور یا د ستاد مشکلات او مشکل کشا حاجت روا وګڼي نو د عبادت وایي. نو دیو جنا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې دعا چې کومه ده
دا د عبادت مزغه دي، مخ العباده د عبادت مزغه دي. بل ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا د عبادت نچوړ دی، د عبادت نچوړ دی. ځکه چې کوم زوګوري ټول عاجزي ده، ځان صفا کا بیا داسې ودرېږه، بیا رکوع کوه، سجده کوه، ټول عاجزي ده. پیسې ورکول عاجزي ده، زکات حج کول عاجزي ده، کپڑے مپړې هر څه لري کا، احرام واچو چې عاجز شي، ګندلې شوی کپڑے لري کا، عاجزي ده. سر وخره عاجزي ده. ټول عبادت د الله تعالی په عاجزۍ باندې هغه دي مبني دي. هر عبادت الله ته عاجزي کول باندې ده. نو چې کله عاجزي د الله نه علاوه بل چاته شي نو د شرک وایي. همدا وجه ده بل چاته سجده حرام ده. دمغه چې عام لاس ملو داسې جوکاوي ګدا حرام دي. تاسو د محلي کې د چرز د کوی چې بکار ده بل چاته نخ کته کیږي. الله تعالی ستاسو د خپل ځان نه علاوه بل چاته نه نخ کته کړي. الله تعالی تاسو سره قیمتي ده او ما تخته کو د چې زه خالق مستمه پیدا کړي بل چا د خپل سر نخ کته کوي. نو دې ته ویل کېږي دعا د الله او د بنده په خپل منځ کې د عبادت بنیادی ذریعہ ده، لار ده. تعلق ته الله سره د بنده او تعلق هی عمدک ده الله سره د بنده، تعلق هی بنده د الله سره عمدک ده. لکه مثلا دکان نمګه سودا اخلو، اوس چې پیسې نه وي موږ سره تعلق جوړیږي نه ور سره، یا دکاندار سره سامان نه وي نو موږ تعلق هغه سره جوړېدای نشي. هغه سامان نشته نو خوشې ته شناسته اسه خو څوک نه ورسي په وزینه پر غسر سامان ورکولي د سره پیسې ورکولي نو دا د تعلق یو لار ده. نو عمدارنګي د دعا د انسان او د بنده د تعلق لار ده. دا یو خبر تاسو خزان پوي درس په ابتدا کې لږ ګرام ځکه معلومیږي چې تاسو مسلسل قرآن کریم ویل نه دي. تاسو کې چې چا ویلې هغه ته ډیر اسان وي. الله توفیق مون ترا کې چې موږ دا وایو قرآن مو بیا دا خبره تاسو مانه به ان شاء الله خپويږي ان شاء الله چرپ کوي. یو دویمه وجه دا ده چې الله تعالی انسان انتهایی کمزور پیدا کړی دی. انتهایی کمزور انسان پیدا کړی دی. سره د دې چې موږ خپل ځان کې ډیر مغرور یو. موږ نه د الله زور ورک شوی دی، موږ نه د الله تعالی قوت ورک شوی دی. نه الله تعالی انسان انتهایی کمزور پیدا کړی دی. بیمار شي ځان نشي بچولای، چې پیدا کیږي په خپل مرزي نشي راتللی، چې مری قبر ته خپل نشي تللی، څلور کسان یوړي دومره غوتی بیماری ځان نشي ساروي. دومره دین زیات ځکه چې الله فرمایي قران کریم کې وخلق الانسان ضعیفا، ما انسان کمزور پیدا کړی دی. کمزور دی اوس نشته. اوس چې سیلاب راشي موږ وسکو تختو سوا د تخت نه موس نشته، او که سیلاب د زور سره راشي باران بر راشي نو راګیر مړو هیڅ وسم نشته. او زلزلہ وشي په دې ځبان یو ډرک راشي موږ ځان بچوي شو بچوي نو هیڅ طاقت نشته ده. د بوډاتوب د چا خوښ هیڅ نه ده خوښ. موږ یې سره وشو ځان بوډانو نشو کولای، مرګ سره وشو نشو کولای. چې کله مرونو الله فرمایي وقيل من راق، څوک د چې تاسو مان خلاص کی اته وسګره او دمګره دی راول لکه چې ماته وایي چې مان خلاصوي شي نشي خلاصوله. دا دومره کمزورې ترين ده د انسان. دا یو ځان سره وساتي، خپل ځان تصور کا، خپل نوم واخله. لکه مثلا زمانو نصاب ده مته نصاب د ټولو نه ډیر کمزورې هیته ته هیڅ طاقت نشته چې الله یې ورو غړي هیڅ نشي کولای. لا حول ولا قوه، نڅوک حایل کې دلی شي نه د چا طاقت شته د الله په حکم کې. او دا زموږ ایمان دی په دې تاسو پوهیږئ. نو ټول نه اول دا ذهن جوړ کړئ چې زه کمزورې ترين شی هم په دې مختصمه کې باندې نشم کولای هیڅ د الله په مقابله کې. دې ځوانه پوښی تاسو دې مقابله کې د الله ذات یعنی خپل ته داسي زه انسان زما مقابله کې رب دی. درب ذات تاسو ول قرآن کریم کې واورئ چې لکه تاسو ذهنوم کولا شي او قرآن کې اثر ډیر زیات. الله فرمایي سورہ محمد کې آیت نمبر 38 کې والله او الله تعالی الغنی مالدار دی وانتم او تاسو الفقراء او غریبان یی. الله مالدار دی تاسو غریبان یی. انسان څومره مالدار شي ټول دنیا بوالي یم ول الله په مقابله کې شي دا. بل ځکه الله فرمایي سورہ انعام کې آیت نمبر 95 نه یو څو آیتونه تاسو واورئ چې د انسان په مقابله کې الله څنګه دی.
انسان په مقابله کې دا د دوړو تعلق خیم تاسو ته د الله او د انسان دغه تعلق الله ډیر زیات غدي فضایل یا ډیر زیات شی غدي فتونه دي قران کریم ته ډاکته تاسو بار راوځي هم دي خبرل د سوره انعام یو آیتونه تاسو ان الله بشکل تعالی فالق الحب والنوى شلون کې د دانې د دانا دا شفتلو خو تاسو شفتلو ورته وایي د دې سره څومره سختي زمکه کې واچوي زمکه ورته سکو موږ نرم وکړو او به واچو نور نرم وکړو او هغه بیا وشلېږي داسې او صرف شلېږي نه داغه من الله تعالی دانا راوځي بیا بوټي تی راوځي بیا هغه بوټي لوړ شي د سلو یو ونه تی جوړ شي بیا هغه ونه په زرګونو شفتلوګان ور کوي تاسو کوي دا زړه چاولو موږ کچولې نو مات کړې بم وای څنګه تی راوستې نشو بلکې مات بشوي اکم چې مارسونی زیات نه زیات هغه هم ته راوستي او هغه ترخني د خوراک هم نه دي همدا غلنګ د آلوچي سره همدا غلنګ د غنم دانه د جمګه د زمکه کې واچو نظمکه خوري زمکه نه کمیږي دا دومره فصل کې زمکه کم نه شو نو وبکه مشوي دغه چې الله تعالی ور کوي نو فالق الحب والنوى الله تعالی شلون کې د دې سړي دی او د دانې دی الله تعالی یخرج الحي من الميت روباسي ژوندې من الميت د مړینا ژوندې روباسي هغه یو ګره او یې روباسي او بچي ته روباسي انسان چې پیدا کیږي منی پیدا کیږي منی کې سپرنګ څرته جوړیږي موږ خوراک مړ دیم د پاره موږ غتر هغه نه ال سپرنګ جوړ شي هغه نه سړی جوړ شي همدا کرانګي کافر نه مسلمان پیدا شي مسلمان نه کافر پیدا شي نو ومخرج الميت من الحي اور وباسي مړې د ژوندینا ذالکم الله داستاسو الله دې فان توفقون چرته اوریدلی روان یې الله خدا سي دې تاسو لږ د الله په خالقیت باندې او په تخلیق باندې سوچ خو کوي دا ټول ضرور رب دی دا څومره مهربان رب دی او دا څه کولای شي څه کوي دا بیا الله فرمایي فالق الاصباح شلون کې د سحر دی تور تیار شپږي او خطور شي اخیری کې بیا او بیا اوچوي او رڼا شي سحر راوستون کې د تیارونه رڼا کون کې د تیارونه وجعل الليل سكنا او کړي د شپه د آرام د پاره د سکون یا ساکینه د شپه څومره سکون پکې راشي څومره خوب پکې راشي څومره د شپه په آرام وي دلته نه په خبر تازه مزدګر روان شنو چې یونیورسيټي روډ پر رسي نو ګنټه یو نیمه در باندې لګي او چې شپې دې داسې پر سکون وي هر شي زناور هم آرام موسم هم آرام هوا هم آرام هر شی په آرام باندې وي داسې او موږ ته آرام کور ته مجبور کی راو ولي کور کې آرام بچي آرام خپل آرام نو دا الله تعالی پیدا کړی دی لپاره سکون دې پکې والشمس او نورسترګه والقمر او سپوږمۍ حسبانا حساب د پاره سپوږمۍ ماسپخین راغلو ماسپخین مانځو وخت دی مازدیګر مونږ وګوره ما خام مونږ وګوره سپوږمۍ سره موږ حساب کوو کنه سحر وګوره همدا غرګي کالونه وګوره دا ټول موږ سپوږمۍ سره حساب کوو همدا غرګي به میاشت وګوره رمضان موږ د میاشتې سره کوو روزي ساتل وغیرہ د میاشتې سره زکات وغیرہ د میاشتې سره کوو نور حسابونه دا ټول د میاشتې سره ذالک تقدیر العزیز العلیم دا اندازه د غزور اور چاغه زورور هم ده او پوها هم ده حساب کی ګډوډې ته ناراضي کولم شي او کوي هم دا څنګه چې جمع کو एकदम اراده بدل شي چې به وړې کو پرې دی او وړې دې د موږ جمع کو پرې دا دوله جلبي دې شپې دی وای دا نستر غراخه جوما نه خټ ټیک ټاک په اندازې باندې د شفتالو ونی چرته کجورونه نیولا چرته اگئی پیدا نه کړلا چرته اندوانه پیدا نه کړلا یو ونه به یو شی چې کوم الله ورته ویلي دي د شفتالو چرته دومره نشو همدا کرنګي بل شي بس ما اندازه چې کوم الله خود لیدا همدغه سمال او دولت ما تاسو مخ کې ساده مت مثال درکړو هغه مثال بیا در کوم چې دا کم نیوي وی دا له پوي شي په خبره باندې تاسو ورته مثلا 2 کیلو شو دی اخلي پي 2 کیلو پي اخلي د میاشتې څومره شوي 7 کیلو پي شوي کته ته زنن 7 کیلو درکما چې دا واخله ته به څه کوي هنيش سمبالولې موږ نو فريش کې دومره ځای نو کور کې دومره ځای نه خټولې شو نه ساتلې شو نو ګور الله تعالی په ځای مت شپته دا په اندازې راکې څومره ضرورت دی ګور الله تعالی مت راوراسي هم د شي دا وبدي
برنه اوروي واوري کې سټور کې په غرونو کې بیا ور باندې غرمه راولي بیا ورور موږ ته د اوبو د ځمکې لاندې او د ځمکې بر راځي کله ټول یو په یو ځای راشي نو سیلاب ده او که بالکل ختم شي نو قحط ده اندازې سره الله تعالی کوي اندازې سره الله کوي بهر د سهال شي وهو الذي ولا غزات جعل لكم النجوم لتهتدوا چستری دي د استوري استاد لپاره چې تاسو په هیات باندې شیلار مومای بها په دې ذریعہ سره فی ظلمات البر والبحر پتاریو پتیارو د وچه په دریاب کې تاسو غن اندازه لګوي کو تبصر او خو د استوري دغه ټیم دی دا وختونه دي همدغه سينوري حسابونه قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون بشک مونږه تفصیل سره خود دي نشانه به هغه قوم د لپاره چې غي پويږي وهو الذي انشاكم من نفس واحده فمستقر ومستودع او الله غزات چې پیدا کړی تاسو د یو کس نه د آدم نه عليه السلام بیا تاسو د لپاره یو ټکانه ده یو مستقل ځای ده قبر ازموږ وځو بیا وخت رسول جنت علم جهنم نه بچکا قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون موږ واضح سره د آیاتونه بیان کړی دي هغه قوم لپاره چې غزان پوي یا پويږي وهو الذي ولا غزات انزل من السماء ماء جرالي غلي دي برنا اوب فاخرجنا به نبات كل شيء انه بيروست المنغدي سرا دانه د هر یوشي جوار غنم اوربشي وړو وغيرها دانو شنه ټول دم دي دانو نه جوړي لمغه چې خورو دا ټول دلونه وغيرها فاخرجنا منه خضرا بيروست المنغدي نشنکی سبزي وغيرها ټنډه بادرنګ گاجرې وغيرها دا ټول نخرج منه حبا متراكبا من غرو باس دین دانه یو بل د پاسا لکه انګور یا لکه مثلا د مټر پلی وغیرہ یا کجوري داسې یو بل د لاندې باندې یا د انارو د دانه ومن النخل د کجورنا ومن طلعها قنوان دانيه وجنات من عناب او د کرنګي کجوري خوشي د اغه غونشي د اغه لاندې باندې دانيه نږدې چې تاسو مشکل نشته اسانه سره تراش کولای شي خورلای شي وجنات من عناب او باغونه د انګورو والزيتون او د زيتون والرمان او د انارو مشتبها وغير متشابها یو شانتی دي او بیل شانتی دي اسانه معنی دا ده یعنی انار وګور یو انار خوندونه بدل دي څوک ورکوټه څوک سپکه فروشي څوک ډېر خوږي ځنو کې دانه یې ځنه بيدانه انګور وګور ټول انګور تور سپین زیړ خوندونه بدل رنگ بدل د فلانه د سره فلانه او د فلانه نمونه وغيرها انظر الى ثمره اذا اثمر وينعه وګور د دې هغه میوه تکل چې دا میوه ور کوي اوس بهار روان دي د میوه ته تاسو ګورئ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون پدې کې نشانی دی هغه قوم د پاره چې ایمان راوړي دا یو څو آیتونه قران د دینه ډک مخکې دی باندې بحث شوی د دې لپاره خایم چې تاسو الله تعالی طرف ته لګ توجه برابر شي لګ ایمان مخسته شي ایمان کی تازګی راشي د الله سره مینا پیدا وشي د الله چې څه کوي څنګه کوي څومره کوي ډېر مثالونه دي شل مثالونه ما تاسو ته درکړیو بار متاسف مثالونه درکړي او افسوس او خلکو د پاره چې هغه کله راځي ځکه چې قران درته بیانېږي موږ بل درته کور خاندان او پلار نیکو نه بیانوي چې ما پلار داسې تکړه یا داسې بیکار نو چې روزانه راځي نو الله په پیژني موږ تاسو باندې الله پیژنو او تاسو الله ته برابر وو ستاسو د الله تعلق برابر وو دغه درس کې دا یو کار کیږي بس ستا عمل د رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې برابر وو تک زموږ مقصد دی هم درک مخواهش دی چې نور چانه راوړی صرف د الله شي والله استاد اسارب ته ته مغه ته ورځي تا ته جنت ملاويږي نو بهر د مثالونه بیانېږي نو زه یو دوه مثالونه دا غي مثالونه بیا بیانوم مون تاسو په وګونو کې خیره کیږي کنه کله موږ په کې دا مالو چو دا خني کبد دي خشه ده بد شه ولی نه دا خیره چې پیدا کیږي بد شه ده کنه دا لولې پیدا کوي چې بد شه ده دا دې لپاره پیدا کوي چې کدا خیره په دې ځکه نو سوري کې نو دې سوري کې و بیا لړمان کیړې مکوړې د شوبلې دا و په دې کې نه وتلې نو الله په کې خیره پیدا کوي د ګریسو په شانتي بدبوداره دنه دې لپاره چې ستا په وخت کې چرته ته ودی چې چرته ګندګي په کې نه وځي په دا یو وخت تلفظ وکړه د الله تعالی په شان ده ډیر شي موږ له صفات مو خالص بیان نشي صفات کوله
بیا د غوږ د جوړېدلو ګوردا سي دي دا دې لپاره چې आवाज تیز راځي په دې کې توشي د आवाज نو چې توشي نو دین نه یو پرده له لګولې ده هغه کې نور صفا کی اولی تو کی په دې کې بیا به پرده کې نور صفا شي بیا غنه بعد دماغ وتلاړ شي کدا داسې تاویدې نه نو د आवाज دومره تیز دی چې د بدن نه دماغ شلولي وي او کنه نه د پرده نه وي نو د بدن نه دماغ د سړی بلی ونی شي او د بار بار د چغونه ښا یو سړی دنم ډیر تیز आवाज دی لوډ سپیکر دی غټي غټي او ډیر تیز आवाज دی بیا وڅ کیږي نو الله د دې یو پیمانه مقرره کړی ده او نن سبا ساينس څه ثابت کړی فزیکس کیمستري تاسو چا ویلي ایته پته وي دا هغه یو پیمانه ده هغه یو تعداد ده 20 ته چې ورسی شلو ته یعنی आवाज د مثلا د 2 شو 3 شو 4 شو 6 شو دا څه زور پس دا سب تاسو په یولو د پاره دا تیزیږي د دې یو مقدار براشي 20 ته بدا ورسی 20 نه بعد بیا وکړ پریږدي بیا نشي اورېده ځکه چې 20 نه زیات اوري دا وخت بیا د وخت شلای بیا دماغ شلای همدا وجه ده چې د مړو چغم غناو هغه دومره تیزی دي چې د 20 هغه پیمانه نه زیات دي او که انسان دومره چې د انسان شلای او مری برداشت نشي کولای ټول شپه د مړي چغي وایي دا موږ برداشت نشو کولای دا د الله شان ده انده یو وخت باندې چې زه تاسو ته تفصیل بیانوم دا یو غنټه درس په دې ختمي بهر حال نو الله هر شی په اندازې کړی دي اوس چې د الله دا شان ده او انسان دومره کمزور دی چې موږ خپل ځان په خپل مرزي نشو صفا کولای کلک ملاس شل شي یا بوډاتوب کې ماډو کې مات شي بیا موږ خپل امتیازي بیا په بل شي باندې پاکو الله مدا سه حالت نو سه څور بد حالت وي د انسان او چې مرشي نو چې کله لمبو غریب ځان نشي پټولای موږ ځان به نشو پټولای کړه تدوکه سن ولاړیو که شل ولاړیو موږ به ګوري کومه ګندګي زی او کبويزي دا دومره کمزور شي او الله دومره زوره ور دی هغه د یو څو مثالونه ما تاسو ته درکړل او دومره احسانات دي ما باندې نو اوس تاسو نه پښتنه کومه چې داسې ذات نه غختل پکار دی وکنه دا غختل باندې دا یو خبره شو دویمه وره مخکې به تاسو وامره چې دا دومره زوره ور ذات دا دومره مضبوط ذات دا دومره عالم او خبير ذات هغه انسان سره په دې صورت باندې نه راځي انسان ته په دې صورت نه راځي بلکې په دې صورت راځي اوس تاسو واورئ سوره اعراف آیت نمبر 55 کې الله فرمایي ادعوا ربکم دعا وکړئ د خپل ربنا وګورئ د خپل ربنا تضرعا عاجزی سره وخفیه او په پټه یا په نرمۍ سره دعا وکړئ الله وی وګورئ مونږ وګورئ یا مونږ نه وګورئ شتان دي ما سره تاسو لګوري درس تاسو به حیران شئ د الله تعالی په دې قدرتونو سره د انسان سره په دې نرمي باندې الله تعالی انسان حیران شي او وړي معنا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله په دې خوشحاليږي چې تاسو سوال کوي او څوک چې سوال نه کوي هغه باندې کې الله تعالی ډېر سخت وعید قرآنی کریم کې بیان کړی دا ټول آیتونه به تاسو واورئ سوره غافر آیت نمبر 60 دا یو حصہ درته اول وایم وقال ربكم ادعوني واستاسو رب ادعوني ما اوغړی ما نه اوغړی ما نه سوال وکي استجب لكم زنت واصل قبل ما استدعوا یا ته وړه ما نه زدر کوم تاسو بادشاہ کومه تراول چې هغه تاسو وغړی زدر کوم مونږه بغه ته سجدي ونکو ارچې راځي نو ټیکسونه زیات کی مهنګي زیات کی نور ظلمونه نیول او هر ټکول وغیرہ دا وکي هغه باوجود مونږ وځره بس خدای را بس مونږ وخت لري خو کدا چې یو بادشاہ په مونږ راغو چې مونږ ته ویل چې وګورئ چې درکم نو مونږ هغه ته سجدي کوو او چې الله وایي چې وګورئ درکوم بیا به دومره کوئی سجدي مخپي ادمره وته وګورئ چې درکم بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ترمذی شریف حدیث ته ابو داود ابن ماجه وغیرہ کې هم راغلی چې دعا اصل عبادت ته یعنی که سړی دعا کوي دک عبادت ته ودته انسان الله تعالی خوشالي بیا ترمذی شریف کې حدیث ته عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما روایت ته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي شاته چې دعا مکمل او شو یعنی غواړي دعا او دعا توفیق ملاو شو بس پوي شي چې د الله د رحمت دروازې خلاص شي
ان د دعا توفیق ملاویدل هی دا الله ډېر لوی احسان دی. د دین به ډېر دلایل مخکې زو غټول ان شاء الله بیانو دي لږ وخت دی الله ډېر برکت واچي. په دې سورته غافر کې الله فرمایي آیت نمبر 60 کې تاسو ما بار ویل آیتونه لږ نوٹ کوئ بیا کور کې خپل قرآن کریم کې لګوري چې تاسو د الله تعالی د مهرباني او د الله تعالی د احکاماتو پته لګي. الله فرمایي وقال ربكم ادعوني استجب لكم. الله وایي ما سوالو کې عزت تاسو ته درکوم قبلوم جواب درکوم. ان الذين يستكبرون عن عبادتي هغه کسان چې زما د عبادت بندګینا زماتنا د دعانا د غختونه انکار کوي تکبر کوي نه غواړي مانا سيدخلون جهنم داخرين زرد چې زبدا په جهنم کې موږ داخل کو او په ذلت سره به داخل ته مانا غواړي نه دومره الله تعالی په خپکیږي دومره په خوشحالي. رسول الله صلی الله علیه وسلم یو حدیث ته ډېر بهترین او ډېر خوندور هغه کې الله رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله فرمایي حدیث قدسی دی اے بندگانو ما په خپل ځان ظلم حرام کړی دی زه ظلم نه کوم تاسو ظلم نه کوئ زم ظلم نه کوم تاسو هم ظلم نه کوئ تاسو ټول گمراه یې الله فرمایي مگر دا چې زه چاته هدایت وکم نو تاسو مانه هدایت وغواړئ. الله فرمایي تاسو ټول گمراه یې الا دا چې زه هدایت وکم نو مانه هدایت وغواړئ زه به تاسو ته هدایت درکوم. ای زما بندگانو تاسو ټول وږي یې چې زه درنه کوم تاسو روټۍ نشئ خوړلی نو ما نه وغواړئ چې زه روټۍ درکم زه خوراک درکم زه تاسو ماړ کم. ای زما بندگانو تاسو ټول بربند یې چې زه مو پټ نه کوم زه تاسو ته د پردې او د کپړو د تنظیم نه کوم نو ما نه وغواړئ د سترو پرده تاسو ما نه وغواړئ. ای زما بندگانو که تاسو ټول شپه ورځې ګناهونه وکئ ته ډېر خوندور حدیث دی که مونږ په هغه انداز کې واورو یا پوه شو نو مونږ به د خپل سجدې نه به نه مړېږو. ای زما بندگانو که تاسو دا ټول انسانان شپه ورځې ګناهونه وکئ خو چې ما نه معافي وغواړئ زه به معاف کړم ما ته هېڅ چل نه کېږي ځکه چې الله خو محتاج نه دی که نه چې ګنې مونږ الله محتاج نه ځکه عبادت کوو ان د یو کس ګناه نه دا ټولو ګناهونه او دا ټول معاف کړم ما ته هېڅ چل نه کېږي او ما نه بخښنه وغواړئ زه به تاسو معاف کړم. بیا په آخري حدیث باندې حدیث آخري حصے کې الله تعالی فرمایي اے د ما بندگانو انسانانو پیریانو ورستنیو مخکینیو دا ټولو تاسو ټول ما نه وغواړئ چې تاسو ټول ته زه هر څه قدر کوم چې تاسو غواړئ زما په خزانو کې دومره کمې ناراضي لکه ستنه چې په اوبو کې نه نباسي دریاب کې او بیا راوچته کې څومره اوبه براواخلي ځان سره. دا ټول انسانان پیریان مړي ژوندي واړه غټ ښځې نر د الله نه وغواړي والای ورکي هغه په وجود هم زما د دغه نه په ما خزانو کې دومره کمې نه راځي لکه یو ستنه په دریاب کې چې ډوبه کې او بیا راوچته کې هغه نه راشي دومره د الله تعالی خزاني دي. بیا الله تعالی فرمایي د انسان کیفیت لږ بیا خیم الله خو تاسو تقریبا په یو څو آیتونو کې ذهن کې راغلو مخکې تاسو اورېدلي الله فرمایي سورې زمر آیت نمبر 8 کې واذا مس الانسان ضر دعا ربه ارکل چې ورسیږي انسان ته تکلیف نو غواړي به خپل رب نه سوالونه کوي خپل الله ته منیبا ډېر په عاجزي سره رجوع کوونکی وي الیه هغه ته ثم اذا خوله ارکل چې مونږ هغه تاو کو د حالت او بدلی کو د حالت نعمتن په نعمت باندې منه دا غنا نو نسیا ما کان يدعو الیه دی هغه عاجزي او سوالونه به هیڅ دا انسان وې داسې دی چې زه ورکوم او چې کله راګیر کما داسې سوالونه راته کوي داسې عاجزي کوي چې بالکل داسې محتاج یا الله سپید یا داسې خلق وای او داسې عاجز یم او یا الله تا نه غواړم او دا خو چې ورې کما ته په سره وای نه چې مانه سوال کړو دا څنګه سړی دی. بیا الله فرمایي وجعل لله اندادا دا لاډر ظلم دی بیا الله سره شریکان جوړي یعنی ورې کوم زه الله سره به شریکان جوړي څنګه شو یاره بس پلاني بابا سره تلاړه مخ شو نه الله وې ته ګوره ته چې خمار کو دی وای بابا چې جوړ شي یا پلاني ډاکټر ته راځم علاج مو کوي وزره ما جوړ خو ما کاغذ دوی کې ما شفا نه وای چې ته جوړې دي هغه پلاني نه کې مې دا کار وکړ خښ عمر سره جوړ ما کنه چې ته بیمار خو ته ما ته چغه وهالي
ان دا د انسان هغه ناشکری الله تعالی کوي، د انسان هغه کیفیت الله تعالی کوي. قل تمتع بكفرك قليلا، ته په خپل انسان د خپل ناشکری باندې لږه فائدہ واخله. بیګای ملمر غلو د جامع کې ناس کوم ده، هغه وایي فلانه پیر سے فلانه بابا سے چا کیسه کوله، وای هغه خطر دي شکیرا کوس کړی دی فلانه فلانه، او بیا د خلکو په ذهن کې دا جوړوي زمونږ تاسو د خلکو معاشره چې ما بابا صاحب سره تعلق ته نو داسې ځکه شو، فلانی راته تعویذ کو نو داسې ځکه شو، فلانی دا کار دا ټول نه ډېر غټ شرک دی. ته چې نشي کولای، الله ته پته ده نشي کولای، بس تاولی کیږي. یعنی سړی به چې زه قتلم نو کیدو، نو اول خود به دې ځان پوي کړي چې دا مړ کول حلال دي که حرام؟ حرام دي کنه. نو ته ټوپک راوړه ډس کوه مړی کنه دي سړی، نو دا خو د دې دلیل نه دی کنه چې ټوپک مړ کول کوي ځکه زه مړ کوم. یو دویم دا ده چې انسان الله پیدا کړی دی دنیا لپاره که قیامت لپاره. دا جواب راکړي چې تاسو الله تعالی خپل هغه جواب هم ورکړي، آخرت لپاره دی کنه، یعنی جنت لپاره دی الله تعالی. او ته دنیا کې وای چې ما ته راکړو، نو دنیا ورکول خو الله تعالی سره په تاسو سره حساب کتاب دی نه، حساب کتاب خو آخرت کې دی. ته کله پوښی چې پیر صاحب ز خلاص کوم، ته خو لاړ نه یې غزه چې تخلاصای شي کو نه دي خلاصول. تا ته دنیا کې یو لک 2 لک روپۍ ملاو دي، دوه مرلې زیات ته ملاو دي، او دا شنیغ نیغي چې ز پلاني دي ته زمونږ داسې شوم او داسې شوم. تا ته کله پته لګیدلې چې ته داسې شې؟ ته خو لک صبر وکړه، ته خو خپل ذهن ته لاړ شه، بیا به دا پته ولګي چې کوم قران کې حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم خود لیدي هغه اصل ژوندۍ ده، هلته به پته چلی. دا دویمه خبره شو. دریمه چې ډیره خطرناکه ده، څه چل دی ډیره زیاته خطرناکه ده. دریمه خبره هغه دا ده چې کله انسان الله ناراض شي نو په دنیا یې خوشحال کی. بیا اے خوشحال خلکو یاد ساتئ، دا ډیره خطرناکه خبره ده چې کله الله ناراض شي په دنیا یې خوشحال کی. بیا او هغه د مسوي چې کله ته ويحسبون انهم يحسنون صنعا، الله تعالی فرمایي په سورته کهف کې. او بل دي کې الله فرمایي زه ورته دنیا کولا وکم او دې خوشاله چې کوم باندې الله مهربان دی او الله فضل دی او بس زه د الله ډېر خوښ یم. دا داسې نه وي، دا الله تعالی ستا غزلي خوښه نه ده، الله تعالی تا سجدي لګول خوښ نه دي، الله تعالی ستا دعا غوښتل خوښ نه دي، الله تعالی ځان ته نږدې کوي نه. څار وخت ماته په دروازې ولاړې په ما دي شکل بدلږي او ته بیا ماته په دروازې کې ولاړې، دا الله داسې وایي د سړي ته زه په دنیا مازه کو پته به ته لګي. بیا او چې څوک دي چا خوخي هغه خپل دروازې ته راغواړي، هغه خپل ځان ته راغواړي، هغه مجبور ساتي الله تعالی چې ته ما ته راځي. ځکه چې انسان خو چې کله بیا ډیر داسې مور مالدار شي هغه بیا الله تعالی نه اوري کنه، بیا نو الله یې اړول ته نه پریدي. الله اړول کچيري مونږه الله ته په دې وختو کې داسې ثابت قدمه پاتې شو، نو الله د خپل خزانه داسې مونږ ته خلاصي. خو موږ غواړو ته معلوم دي چې موږ به څه کوو، به موږ ناشکری او کفر کوو. دا یو واده باندې موږ لکونه ولې لګو او باغې کې څه کوو، ټول نافرمانی کوو، ټول او صرف د الله په نافرمانی کې لګو. یو واده باندې تاسو چې دا ودونه کړی په دې اکبرپوري کې کلی کې قوم کې کیږي، یو واده موږ نن سبا 30-35 لاکھ نه کم نه کیږي، او دا 30-35 لاکھ واده د الله په نافرمانی کې، ټول د الله په نافرمانی کې لګو. نه غریبان ته پکې روټي ورکو، غاني بجان یو موسیقي او ګډیګو بهایي کو فحاشي کو، یو حال باندې 2 لکه صرف 3 لکه کرایه ورکو او بے ځای څه دا الله غستل نه دي، څنګه دي غستل؟ خسرت دنیا ول اخرت، نه د دنیا کې ګټاو کنه د آخرت کې. تا مقابله کې یو غریب سړی دی او 500 روپۍ ته جمعات کې یا د الله پر رضا باندې مجاهد تور کې اړه خدای کتر کوي. کله به بلې بیماری باندې لګیدلی، کله به چاته گاډه پټ کړی په غي باندې لګیدلی، کله به یو بل ته شی الله تعالی او دې په خوشحالي داسې عجیبه الله راګیر کې او داسې عجیبه ته نه اخلي چې دې سره پویګ نه دی و چې پیسې ډېری دي بس غم مکوا، او حال دا چې الله تعالی په عذاب کې راځي او دې خبر هم نه دې پویګي هم نه. بهر حال الله دې موږ معاف کړي، الله تعالی دې موږ دې حالت نه بچ کړي. نو الله فرمایي چې داسې خلک انک من اصحاب النار، ته خود اور ولای چې درکم زو ته وای چې ما ته پلاني راکړل، دا تعویذونه مې وکړل څه کو شو، دا دامي وکړل څه کو شو، دا دامي وکړل څه کو شو، نو ته په دې نه پوهیږي چې دا زدر کوم، دا ته د اور ولا خبره کوي. بل حالت تو اورید انسان اما یجیب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء، اي هغه څوک چې هغه
استقرار کې راغلي دي، وسایل ختم شوي دي، هیڅوک یې نشته دي، او هغه وخت کې هغه سوال کوي یا الله نو ته خو نشته یې، نو هغه وخت کې الله فرمایي دې دغه تکلیف څوک لري کوي دغه وخت کې، نه مال شته، نه اولاد شته، نه خزانه شته، نه قومونه شته، نه فوج شته، نه پولیس شته، نه خلک شته، هغه په وجود دا تکلیف خلک شي. اما یجیب المستمع، څوک ته چې دا سوالونه لري کوي، دا حاجتونه پوره کوي. ويجعلكم خلفاء الارض، او جوړ کړی یې تاسو د ځمکې خلیفګان یو بل نورستو بل. نو اله مع الله، دا اله سره بل څوک ته چې درکې تا ته. قلیلا ما تذکرون، ډېر لږ تاسو شکر ادا کوئ، یادوي الله تعالی. بیا الله فرمایي سوره ابراهیم آیت نمبر 34 کې واتاکم من کل ما سالتموه، څه چې غواړئ زه درکوم او ما درکړي دي. من کل ما سالتموه، څم چې غواړئ، څم چې سوال کوئ زه درکوم. دا زموږ یقین پر ابو کوي. قران ته ناست یم، قسم درته خورم په دې خبره باندې چې الله نه چې څه غواړي هغه ورکوي، خو زموږ د غوښتو کې فرق دی. الله کې فرق هغه وعده کړی دا، بار وعده کړی دا، کوم ته وغواړه، خو د غوښتلو طریقه ده، غوښتلو طریقه هغه طریقه خیم تستغم خیر. بیا الله فرمایي وان تعدوا نعمت الله لا تحصوها، کته اوس د الله نعمتونه شمار کین غنلې نشي، شمارلې نشي، ګیرولې نشي. ان الانسان لظلوم کفار، انسان ډیر سخت ظالم دی او ناشکر دی. الله فرمایي د زموږ احسانات باندې اندازه نه لګیا وای ګوري نه یا غدا کې. بهر حال یو بل خوندور حدیث واوري. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله فرمایي، دا د مسلم شریف حدیث دی، اے زما بندگانو تاسو ټول وګیئ الا دا چې زه روټۍ درکم، نو ما نه روټۍ وغواړئ. دا مغه شی حدیث ته خو دې کې اخر کې لږ فرق دی. تاسو لباس نشته زه درکوم، ما نه وغواړئ. تاسو ټول ګناهګار یې چې ما نه معافي وغواړئ. دا ټول انسانان راجم شي، ګناه باندې متفق شي او ګناه وکي، ما به شي ته نقصان نشي رسولای. دا ټول انسانان راجم شي، سره د پیریانو مخلوق راجم شي، په ګناه متفق شي، ما به شي ته نقصان نشي رسولای. او کدا ټول انسانان راجم شي او په نیکي باندې متفق شي، د یو سړي د نیک په شان دي شي، ما به شي ته فائدہ نشي رسولای. ما ضرورت نشته نو کدا ټول نیکان چې ما څه، ما خو تاسو دې لپاره نه پیدا کړی چې ما ضرورت لرم، نو ځکه مې تاسو پیدا کړی. بیا الله تعالی فرمایي چې ما نه وغواړئ زه درکوم او ما په خزانو کې کمی نه راځي. مسلم شریف حدیث دی. بل حدیث دی هم ډېر خوندور دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې انسان غواړي الله نه، او الله ټول نه ډېر حیا کوونکی دی. الله حیادار ذات دی چې کله د سوال کوي لاسونی سي، الله وایي شرمېږم چې خالی واپس کما. اوس دا د رسول الله خبره دروغ ده، رسول الله صلی الله علیه وسلم یا دا د الله خبره دروغ ده، نو بیا ولې موږ نه قبليږي دعاګانې؟ فرق چرته دی؟ دا قتل غواړي، دا چرته فرق دی؟ او د الله د مهرباني وګوره، ما ته حیا راځي چې ته ما ته لاسونی سي زه خالی واپس کما، زه لاسونه خالی نه واپس کوم. سورہ انعام آیت نمبر 63 کې الله فرمایي قل دیت اوایا من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه، څوک خلاصي تاسو تیارو د وچو تیارو درنانه، د مشکلات او د پریشانیانو چې راشي دنه تاسو خلاصي، او تدعونه تضرعا وخفيا، او تاسو غواړئ الله تعالی نه په پټو او عاجزي سره او په ګرګ کولو سره. لئن انجانا، او داسې دی وایي چې کوم ته نجات راکړی شو من هذه د تکلیف نه، لنكونن من الشاکرین، نو موږ زبر ډېر غټ شکر گزار نشم. او کې خطا دا وایي انسان تعالی فرمایي ورونو او زما بچیانو خويندو، الله دعا هر یو قبلې، دا سه دعا نه کیږي چې الله قبول نه کوي الا دا چې په درې صورتونو کې الله دعا قبلې. یو سو غواړي او مغدر کی، لکه زه وغواړم چې الله 1 کروڑ روپۍ راکړه، الله راکړي، بس تا ما وغوښته الله راکړي. دویم د انسان ته نقصان روان دی د 1 کروڑ، بچی دی زخمی کیږي، مړ کیږي، فلانه فلانه فلانه، نور الله ته پته ده، الله خو عالم دی. دلته د سوال وکړي چې 1 کروڑ راکړي، نو الله دا پیسې الته د مشکلاتو کې ولګي، هغه مشکلات نه وړي.
انسان ته هر وخت مشکلات تابع دي ځکه شیطان ژوندی دی پیری دی هر ځای کې پیریان دي او هغه موږ نه پرېږدي او ظالمان دي کافر دي او موږ سره مقابله ده باقاعده موږ ته چیلنج راکړی دی باقاعده او موږ داسې پرېږدي نو دغه دعاګانې دي چې هغه زه هغې دپاره مخې ته ودرومه او دا زه بچ کوم د هغې د مشکلاتو نه او د جادوانو نه او د جناتو نه او د پیریانو فلاني مصیبتونو نه نور شپې به روان وي غټه کنده به एकदम به وګورې تیوا به وړې एक्सीडेंट به کېږي एकदम به دې عقل کار وکړي او بچ به دې کړي بچې به دې عجیبه غلط کار کوي ډز به تې وشي او د خلکو په منځ کې به ګولۍ لاړه چې خلک به بچ شي دا ولې داسې بچېږي دا هغه دعاګانې چې دې کې الله تعالی فټ رافټ کړي او تا ته بچ کړي دویم دریمه قبولیت دا دعا زه ورته کېدم د قیامت په ورځ دې ته بیا ورکوم حساب کتاب حواله کوي که زره حساب وي دومره ګناهونه دي کړي دي دا جمع شو تقریبا 1 کروڑ دا درته خوا وده 1 کروڑ شو دا الله تعالی حساب کوي نو دغه دعاګانې به د دې 1 کروڑ دعا کړې و دومره ادا کړې و الته دنیا کې ما ور کړی نو دلته ما سره محفوظ دي د دې ځکه چې امانت چاته ور کوي غي دی الله تعالی خو امانت کې خیانت نه کوي نو دا ټول به ورته قیامت کې پکاري دا درې صورتونه شي اوس تاسو ته یو دوه غلطیانې خیمه بیا تفصیل سره خیم ان شاء الله چې دعا کما او کم دي کې وسنګه قبلي اول غلطی دا ده چې موږ دعا چې کله د غوښتو تعلق جوړ کو الله سره بیا موږ اجتماعي دعا کوو دا اجتماعي دعا باقاعده د رسول الله صلی الله علیه وسلم په سنتو کې نشته حج تاسو پڑھاو کوي اوې ګورئ چرته هم داسې بونه ګورئ چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ټول ته ویلي چې لاسونه اوچت کوي او زه وایم دعا کوم او تاسو وایئ چې امين زه دعا کوم چې امين هیڅوک نشي پېښ کولای چرته مونږ نه سلام ګرځولې د چرغړې یو خلکو ته ویلي چې دعا کوم تاسو امين وایئ هیڅوک نشي پېښ کولای چرته داسې بل یو کار کړی چې راځي چې ختم کوو چې اخر کې دعا کوو چرته خیرات کړی وي چې لاس په اوچتاو تاسو ته چیلنج درکوم دا څوک نشي پېښ کولای الا دا په بعضو موقعو کې دا ټوله زندگی د رسول الله صلی الله علیه وسلم راجمه کوي 23 کاله زندگی په دې کې 15 منځونه په 23 تقسیم کا او دین علاوه د نور د قران وینا د تراوی د حجونه عمره و غیره نور دا ټول راجمه کا دا شته شي دا ټول چې راجمه کی بالکل په تعداد 3 یا 4 ځای کې دا رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا کړې ده یو د استسقا لپاره کړې ده لاسونه به داسې اوچت کړل دا غزینه بخاره چول د رسول الله صلی الله علیه وسلم یعنی دومره هم اوچت کړی دي لاسونه امدارنګي د باران لپاره سوال وکړو د رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا کړې دا یو څو موقع دي صرف د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زندګۍ کې نو هغه موقع موږ راوغسته د هر منځ کې می فټ کړه بهر ختم کې مو فټ کړه دا هغه کې دی وجنه هم چې کله د دعا غختلو طریقه صحیح نه به قبليږي نه د غختو طریقه چې صحیح نه یا به نه قبليږي ته د سوالګری ویلاره کې ګرځي راګرځي یو سوالګر ته تاغلو او شیخا یو روپۍ خوراکه کنه بوز راته ګوري ته به ورکه ورته کنزل به وکي ورته یا د ست نه راوږي چې راکا څنګه بنا راکای ته چری تاسو سوالونه مانی ته به چریونه مانی دا خو که هغه ستاسو په مزاج مطابق تانه وغوښت کور ته راغلی یا نور د خلکو ته ځنو ته سوالونه چلونه ورزي داس طریقې سره سوال وکي چې بس سړی وي چې سل نه وي نو زر می ور کړی وي او که زر نه وي چې یو لک نو هم ور کړی وي اچل ورزي غته او الله تعالی موږ چل خدله هم غته بهر حال دبل خبره شو اوس تاسو خط توجه سره واورئ د دعا د وختلو طریقه درته خیمه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کوم خدله ځان نه خیمه ځان به ان شاء الله یو خبره تاسو ته د درس کې نه ملایي ان شاء الله چې رب کوي او الحمدلله د درس کې داسې کسانم شته چې چرته یو کمزور حدیث بیان شي هغه بیا وایي د حدیث تحقیق وکړه دا د الله ډېر لوی احسان دی په موږ باندې دا جرأت کا جمعتونو کې پیدا شو کنه نو ان شاء الله بیان کوم کې کمزور حدیث نه وایي او لږ بیا برابر کی او بیا هغه هم خشي او تبمر سره جوړ شي بهر حال دعا د پر شرطونه ده ټول اول شرط ده چې ته عقیده برابر وي تا سوچ د الله باره کې برابر دی الله زورور دی الله خالق دی مالک دی ورکوي شي خزاني دي د خزانو بادشاہ دی اوري پټ وایم اوري تنها وایم اوري
او الله سره شریک نه لري، نه بابا کولی شي، نه پلانې کولی شي، نه پلانې کولی شي، نه چاته حاجت شته، نه الله تعالی د چا محتاج دی. د توحید عقیده چې ستا برابرای ټولن اول یو خبره شو. دې باره کې بیا اول آیات واورئ چې تاسو ته اندازه ولګي چې دا خبره کم دي نه کوو. واذا سالك عبادي سوره بقره کې د آیت نمبر 186. هر کله چې سوال وکي استاد بنا زما بندگان زما باره کې پیغمبر اسلام تعالی فرمایي چې دا ما بندگان چې کله ما باره کې پوښتنه کوي نو ورته وایا عني زما باره کې فاني قريب نزل نږدې یما ما ته د چوکو ضرورت دي زړه نږدې ما غسره بلکې کله فرمایي نږدې ما حبل الورید د دې څړ در مرینه د ژوند دغه مری چې ده هغه نم زتا ته نږدې یم نزه اورما اجيب دعوت الداعي ز قبل ما دعا کوونکی هر دعا قبل ما چې مان غواړي اذا دعاني کلم چې غواړي دا خبره یو نوٹ کړئ کلم چې غواړي دغه چې مخکې دی باندې تفصیل دی دا تاسو کلم چې غواړي سحر مخام مسبخین مسخوتن پکې نشته کلم چې غواړي نو شرط څه دی سره قبل او کله قبل هغه دا دی فليستجيبوا لي ما ته دې هم جواب راکې زم دې نه څه غواړم کنه خو دې راکې ما ولا بمنی فليستجيبوا لي زما بمنی ذکر لو چې زما خو منی ایمان راوړی به عبادت کوه کوي به شرک مکوه نه بکوي غیبت مکوه نه بکوي سود مخوره نه بخوري دا لوي دي حق باندې کړی دي نو یو شرط ده. دویم وليؤمنوا بي ایمان براوړي په ما باندې یقین بسات دي تفصیلی به وګورئ وخت مختصر ده. لعلهم يرشدون دې لپاره چې دې تلار او خای دا لار ملاو شي دې ته په هدایت باندې شي زکه بلو ما په دې دوه کم اس کم شرطونه باندې او توحید او تعقیدی باندې تاسو پوه شئ دا یو خبره شو. دویم شرط د خیات ساتي وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا جمعتون ده الله د پاره دي الله نه علاوه بل چا نه مغواړي احد اسم تفضیل ده هیڅ چا نه بنغواړي بل چا ته یا نه وای چې یا فلانی را مدد شه یا رسول الله راکا یا پیر بابا راکا یا فلانی راکا یا بل چا ته نه وای. فلا تدعوا مع الله احدا فلا تدعوا بل دعاء نکوي احد اچنه هم نغواړي ما نه بس نغواړي ته خدا سيو کې جلای منی کنه منی هغه په شرطونه غشو یو داش سوره جن کې د آیت نمبر 18 ده د دویش دریم وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء اخلاص به پکېوي زړه بغواړي وما امروا الا ليعبدوا ما حکم نه کړی مگر د دې چې عبادت به کوي مخلصین له الدين اخلاص به پیدا کوي. یو مثال درته درکم جمعه تزم التن مزان سره یو کیلو پیم راوړم نو دا جمعه تتل اخلاص نشو اخلاص مطلب خالص نه دی دغه د شودو راوړلم د پي راوړلم ګډ شول تاسو پوه شئ خبره دغه د پي راوړلم ګډ شو دغه ګډونو شو نو الله عبادت بغیر د ګډون نه بغیر د ملاوت نه دا دریم شرط. څلورم ترمذی شریف کې حدیث ته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې سړی راغی دعا کوله یا الله ما معاف کړي یا الله ما نه وغواړي ما باندې رحم وکړي فلانه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي جلدی دی وکړه د بیړه وکړه د دعا کې جلدی وکړه نه قبلېږي د دعا قبول نه شو نو پښتنه وکړه چې ولې څه جلدی مې وکړه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل چې اول د الله حمد او ثنا بیان کا بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې درود وایا بیا دعا وغواړه نو هر تعالی په هر چا باندې کولاویږي کنه د چا باندې خپل شاخونه وي د هر تعالی خپل مخصوصه چا باندې په هغه طریقې ورکه کینو به کولاویږي کله چې بیان به تعالی ماته کینو نه کولاویږي الا دا چې دغه مخصوصه چا باندې ملو شي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم تچابي و خدا توحید اول دا الله تعالی صفاتو کا بیا غنه ورستو درود وایا په ما باندې بیا دعا وا دا ترمذی شریف حدیث. بل حدیث دی رسول الله صلی الله علیه وسلم یو سړی راغی مونږ وکړو چې کله مونږ وکړو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل د دعا قبول شوه پښتنه وکړه ولی
ځکه د اول د الله حمد بیان کو بیا پر رسول الله صلی الله علیه وسلم درود ویلي بیا ځان د پر سوال وکړو نو دا دویم شو د دې هغه مرګ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کله دعا کې چې ما باندې درود نه هغه به نه قبليږي هغه محرومي د قبولیت نه او محرومي د قبولیت نه د دې به نورم ډېر احادیث دي فضیلتونه دي د درود او چې په خپل ځای کې بیا وایي ان شاء الله الله دې موږ تمافیو کې وخت مختصر دی دا پنځه یا شپږ شرطونه شو د دعا وم شرط قبله طرف ته به مخ کې عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایي مسلم شریف کې دا حدیث دی چې بدر ته موږ ووتو کافر ډیرو مسلمانان لګو زمکه زموږ خنوا نو رسول الله صلی الله علیه وسلم قبله ته مخ کو دعا کوله او ویل حسبي الله لا اله الا هو عليه توکلت وهو رب العرش العظیم یا حي یا قیوم برحمتک استغیث نو دا د قبله مخ شو او دلیل رسول الله صلی الله علیه وسلم عمل شو اتم لا سونه بو چت کی کله دعا کوله یعنی دا هم د هر دعا د پاره نه خو کته لا سونه چت کړ دا هم طریقه ده ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ابو داود حدیث ته چا چې ماته دعا تلاسونه وچت کړل چې خالی و پس کوم نو ماته بینه حیا راځي نه هم لاسونه وچت ټول طریقه بدایي دا تله دا به مخ طرف ته مخ طرف ته یعنی دا سینا یا دا سینا یا به توجیه سره نور راځي حدیثونه ټول خیمه تاسو ابو دې مخ طرف ته لکه برنه یو شی راځي او ته ځان طرف ته متوجه کوي برنه شی راځي دغه طریقې سره رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې کله تاسو سوال کوئ د غلاسونو دی اندرونی حصے نه غواړئ هندینه غوښتل نه کیږي د الله نه خدای توجه داسې کوي دا لس خبره شي دعا د شرایط یو لسمه وسیله به خامخه کوي بغیر د وسیلې نه سوال نه کوي وسیله دا ځان پوي کار ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها الله د پاره خسته نمونه دي دې ذریعہ سره وکړه یا وهاب تو ورکونکې ما تراکي یا غنی تو مالدار د غنی نو مالدار د معنا الله ته مالدار ما مالدار کی یا حي یا قیوم ته ژوند دی او ته همیشه پاتې کوونکې او ساتونکې د مخلوقاتو ما ته هم راکې یو وسیله شو یعنی اسماء الحسنا الله د نمونو ذریعہ سره وغواړه الله نمونو ذریعہ سره دویم خپل نیک عمل په پیش کې نیک عمل په خپل پیش کې وسیله بکې وسیله د پردینا په پردی بدرنی مال په پردی شینو په وازونه نه وباسي خپل عمل درې کسانو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي بخاری شریف کې حدیث دی ابو نور کې درې کسانو یو سفر کو یو غار ته نه وتل بارانو غار باندې برنا لوی کانه را پریوتو دی په غار کې بند شو چې بند شول دغه حیران شو چې نه رڼاشته نه هوا راځي او دغه مرودلته نو درې ور کسانو مشوره وکړه چې سوال کو تاسو څه نیک عمل کړی هغه مخې ته کوي نو دا یو سړی وایي چې زه شپون کېم ما به غړي بزی سره ولې شپې به چراغلم نو مور پلار ته به مې پي ورکړلې بیا به مې بچو ته ورکړې یو شپې زراغلم مور پلار مې ودشیو یا مور مې ودشیو نو مزه ولاړم مالته مې بچی موټیو خو ما دا نه وختله چې زه د خپل مور او د پلار نه مخکې زه بچو ته ورکم نو زه ورته دقه سي ولاړم چې کلم دا ویښه شي چې زه پي ورته ورکم نو ما دا ټول شپه دی مور ته تیر کړه چې دا ویښه شي چې پي ورکم چې وږي و نو یا الله کدا کار ما تار آزاد پاره کړی نو الله مونږ باندې دا کانه لري چې لګا رڼا خوراشي نو له دې کانه او خوځلو او رڼا راغله دا بل وای دا دویم کس چې زما یو تر لور و ډېر خپلی و او ما ډېر خوخه و او ما غنه مطالبه وکړه بدکاري هغه ما ته انکار وکوي چې سل دینار راوړل نو بیا کوم کوي نه کوم نو ما ډېر مشکل سره سل دینار پیدا وکړل او راغلم هغه ته مرکړه هغه تیار کړه د بدکاري د پاره ان په موقع کې ما ته د خزي ویلي چې الله نه یریږي الله نه یریږي ته دا کار کوي نو الله ما هغه خزه پرې خدا صرف ستاد یاري مې پرې خدا کما تا دی یاري پرې خو دی الله دا کانه مونږ نه لري کا نو کانه لګ نورم لري دا څلورم ویلي چې ما یو مزدریم چې ما یو مزدور ساتل ونیو کار باندې مثلا پیسې مې مقرره کې 100 روپۍ هغه د 100 روپو کارو کو نور لاړو هغه 90 روپۍ ما ته پرې خو دی
د تعداد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه خودله د پیسو ته حصہ پرې خدا دا په دوه لپاره ما د نبی صلی الله علیه وسلم الله ورخ شو رانغلو شرانغلو ما هغه پیسې په کار کې ولګولې څو وخت بعد هغه سړی راغی چې راغی نو ما ورته وویل د غوا دې واخله او د ازمکه دې واخله هغه ما ته ما پرې څټو کې کې خپل غریب سړی ما مزدوري په سیوره کوم او تراغله ما پرې غپ لګي غپ نه لګاو دا ته غلګي پیسې وي هغه ما په کار کې ولګولې هغه دومره آمدن کړي د چروغه غامې درته غسته او دومره آمدن کړي دا دومره پیسې مې درته بچ کړي دي نو یا الله کدا کار ما ته لپاره کړی وي دا کانه لري کې نو کانه د خپل ځان لري شو دی د غار نه راو دا رسول الله صلی الله علیه وسلم خای چې تک خپل اعمال چې تا د الله رضا لپاره کړی دا به الله ته پیش کې په وسیله کې نو الله به تعالی ری کولاوي الله به تعالی ری کولاوي دا بل دولسم یا درلسم شو قبولیت کې به جلدی نه کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي بخاری شریف حدیث دی او د مسلم هم دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله انسان د رښتې د شلولو او جلدی نه کوي په دعا کې نو دعا یې خامخا قبلي صحابه کرام پوښتنه وکړه چې دا جلدی څنګه کیږي وای جلدی داسي وي چې سړی وای چې بس ما دعا قبول نه شو بس نه غواړم په دې دعا نه قبلې الله بس قبول نه شو نور اړه غواړم دته جلدی وای بس ته غواړم نو پرېږده الله په خپل وخت باندې پوي بل شرط دعا کې به داسې نه غواړي چې تاسو لکه دنه شک وي چې نه قبلېږي کدا شک ته پیدا شو به نه قبلېږي دا شرایط د تخیمه چلو د تخیمه د دعا د قبولیت رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي بخاری او مسلم حدیث ته چې کچېره تاسو دعا داسې غواړئ چې یا الله کته خو خوي نو می بخینو داسې سوال بنه کوي نه زړه سره وغواړم او بخي الله او ته می بخلای شي او ته می بخي دغه یقین سره به سوال کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم دې هغه نورستو نور ارڅ نمبر چې شو په عاجزی سره او د رحمت امید سره بدا کوي لکه مثلا سوره اعراف کې الله فرمایي آیت نمبر 55 کې ادعوا ربکم تضرعا وخفیا ډیر عاجزی سره په پټه پټه یو غواړي یو ام دې سوره اعراف 205 کې الله فرمایي واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفه ودون الجهر من القول بالغدو والعصا سحر مخام غواړه چغې موه په پټه غواړه زړه کې دنه غواړه او ډیر په توجه سره غواړه دا سوره اعراف آیات بل شرط وره رسول الله صلی الله علیه وسلم په دعا درې درې کرته کوله ځکه چې کله کافرو ته په دعا کوله قنوت نازلې کی نو یو په دعا به درې درې کرته وکا نو دا درې درې واره کرته او بعد دمو چې د وظیفې ډېر غواړو رسول الله صلی الله علیه وسلم دا دعا وینا هم درې درې کرته کړې ده نو ته دعا درې درې کرته غواړه مسلم شریف بخاری دواړو حدیث دی بل شرط حرام خوري دعا به نه قبليږي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث ته چې یا ایها الرسول کلوا من طیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم پیغمبرانو ته الله وایي چې حلال خورئ او نیک عمل کوئ او سوره بقره کې الله فرمایي یا ایها الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم حلال خورئ چې درکړي د حلال او حرام مخورئ نو بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې حلال نه نو دعا به نه قبليږي او بیا فرمایي چې یو سړی بلوري ناراشي وختمي ګډ وړي ګردوب وهلې او مکه کې به ولاړی وای چې یا ربي یا ربي یا ربي الله به څنګه د دعا قبول کړي چې د خوراک حرام دی د څښاک حرام دی د کپڑے د حرام دي د وخت د حرام دی الله بولې د دعا قبلې بل دلیل دی سعد بن ابي وقاص رسول الله صلی الله علیه وسلم ته سوال وکړ چې یا رسول الله ما ته سوال وکړ چې زه مستجاب دعوات شم زما دعاګانې دي قبليږي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي چې حلال خوره نو دعاګانې دي قبليږي او موږ خو د حلال او حرام وړو تمیز نشته پته نشته سره پر معلومه نه چې دا حلال دي که حرام دي ډېر ساده ساده غوندي شیونه دي خو داسې شوق سره کوو اړو پته نه لګي دا حلال دي که حرام بهرحال د دې تفصیل کې بوسنزو خپل دعا پټه ساته سوره اعراف کې الله فرمایي ادعوا ربکم تضرعا وخفیه پټه سوره مریم کې الله فرمایي اذ نادى ربه نداء خفيا په پټه الله نو غوښتله دغه الله ستاسو سينو درازونو نه خبر ده بل شر توبه او استغفار کوا
الله نه معافي غواړه د ګناهونو، ځکه چې ګناهونه رکاوټ جوړوي دعا ته. تاسو پوهیږئ کنه چې خبره باندې دعاګه ګناهونه رکاوټ جوړيږي دعاګانو ته. دلیل څه؟ دلیل دا دی سوره نوح کې الله فرمایي فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا، ما اولی چې بخنه وغړی د الله نه هغه معافي کوونکی دی. يرسل السماء عليكم مدرارا، الله به باران در باندې راوړي مسلدار خوندور فائدمن. ويمددكم باموال وبنين، مدد بو کې الله تعالی سره پسامنو او په مالونو. ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا، جنتونه باغونه بدر کی د دنیا نه د آخرت نه د دنیا باغونه جنتونه بدر کی. نه سبا وخت یو مرله ځایواله باغونه بدر کما، مالونه بدر کما، پیسې بدر ته ډېرې کما. کله هر کله چې ته الله نه معافي وغواړې نو معافي غواړه الله نه. بل خوشحالي وخت کې دعا کوه. الله رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي خوشحالي وخت کې دعا د خفګان وخت نه ډېره کوو. ته خوشحالي هغه وخت کې سره الله ته توجه نه، نو کته دی وخت کې الله ته توجه ده نو دا دعا به تاسو هغه وخت کې هم او په خفګان کې به هم پکاريږي. دا په خفګان کې به پکاريږي. شیطان الله هیر نه، ځکه چې ته خوشحال شې به الله هیر کې کنه. دا ودونو کې اکثر خلک د منځونه او د ذکرونه او د یا ډېرو غمونو کې پریدي هغه کې پریدي. دې پسې ورستو دعاګانو وختونه دي هغه موره یو خدا وره چې هر وخت قبليږي دعا، خو بعضي وختونه خاص الله مقرر کړی. ځکه چې عائشہ رضی الله تعالی عنها فرمایي چې د سپلای تسمه دي وشلېږي وایي چې یا الله یا رب سوال کوا. هر وخت د دعا د قبلېدو، خو بعضي ډیر خاص دي هغه دادي. یو د شپې اخیری وخت په دې وخت کې الله اعلان کوي ستجب مانه وغواړي چې ورکم، ستجب مانه پیسې وغواړي ورکم، معافي وغواړي ورکم، جنت غواړي ورکم. دا ډېر قیمتي وخت دی د دعا د قبلېدو. دویم جمعې ورځ کې یو وخت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي په دې وخت دعاګانې قبلېږي. او د اکثر صحابه کرام لکه عبد الله ابن سلام رضی الله تعالی عنہ همدا رنګ نور صحابه کرام دی وایي دا وخت د مازدیګر نه تر ماښامه پورې دی. او نور حدیث په دې دلیل دي او نور وختونو کې کېدلی شي. جمعې ورځ خاص دعا کوه. اذان وخت کې دعا کوه. اذان او د اقامت په منځ کې دعا قبليږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي اذان وشو اقامت لاله دي شوی په دې وخت د جمعات کې 2 رکعات د تحیت المسجد کړی دي نو نو کړی دي په دې وخت دعاګانې غواړه دعاګانې قبليږي. فرض منځنه ورستو دعاګانې قبليږي. خو د فرض منځنه ورستو د سلام ګرځولو نه بعد نه دی ګوري کچا شک ایمان دی به بیلم پختنه وکي. دبر الصلات ذکر د په حدیثو کې دبر وای اخري حصے ته د مانزه اخره عیسی کله چې موږ درود شریف وایو د پسې چې کومې دعا کوو ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم وأعوذ بك من عذاب القبر. موږ غرنګ نور دعاګان د مانزه کې چې تناسي موږ دومره جلدی وي اول خو وایو څنګه هغه الله دې موږ معافي وکړي. موږ دعا غواړو نه موږ دعا پڑھاو نو په پړاول دعاګانې نه قبليږي. پړاول غوښتل د ډېر فرق دی. پړاول غوښتو کې ډېر فرق دی. ته چا دا ورشه ما ته لور راکا ما ته لور راکا ما ته لور راکا ما ته لور راکا چې دا ټول عمر وای مولا کې درکې او ته لک په توجه ورشه، لک په سوال زاری ورشه، لک په عزت او په احترام ورشه. هغه به تا نه دومره شرمېده وي چې تا سره برشته هغه فخر ګڼي چې څومره خپل سړی دې سره مرسته شوی دی. نو وختو خپل طریقې سجده حالت کې دعاګانې قبليږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي فاکثر الدعاء فسجده کې دعاګانې وغواړي ډېر وغواړي. ځکه چې د انسانو د رب ډېر نږدې تعلق په سجدي کې وي. په دې وخت کې دعاګانې وغواړي. قرآن په ختم کې دعاګانې وغواړي. انس بن مالک رضی الله تعالی عنہ باقاعده دعا اهتمام هم کوو. دا چې روزانه وي دا نه دا کړه یا چرته څنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خیغه باندې پویوم تاسو. په رمضان کې افطار نه مخکې دعاګانې قبليږي. دا رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث دی. دین علاوه د دعا ځنه ځایونه دي چې هغه کې الله خاص دعا قبلوي. پاغه کې د بیت الله د طواف ته او مسجد نبوي د رسول الله علیه وسلم ملتزم کم ځکه چې حجر اسود او د کعبه په منځ کې راځي چې تاسو لاسونه حجیان پیا چي یا د منځ کې راځي پاغه کې دعا رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث ته مزاب رحمت د کوم چې تری د دلاندې ودرېږي دلته دعا قبليږي. بیت المقدس کې قبليږي.
د مقام ابراهیم یا د رکن یمنی سره قبليږي صفا او مروه مقام ابراهیم کوم ځای کې سعی کیږي دلته عرفات کې زمزم او بوس کې کوم مقصد لپاره اوس کې دعا قبليږي مشعر حرام کې دعا قبليږي او د شیطان وشتلو په وخت کې دعا قبليږي د جمعې ورځ هم تاسو ولې کې سجدي حالت کې جهاد کې عین د جنگ په وخت کې دعا قبليږي بارش دا چې کله وریږي په ابتدا کې دعاګانې قبليږي او د مور او پلار دعاګانې یقیني قبليږي د خپل بچو په حق کې اوسه طریقه څه ده ټایم غدر چې شروع کړي اوس پوره کیږي ګنټه بهرال کته واستم شي بیا ختمو کنه یو 15 منټو کې به ختم شي د دعاګانو ته شروع به د خپل ځان نه کوي اوس تاسو د پیغمبرانو یو څه دعاګانې خېما هغه به داسې دعا کوله نوح علی السلام دعا رب اغفر لي ولوالدي الا ما وبخي او زما مور او پلار وبخي ولمن دخل بيتي او زما هغه څوک چې داخل شي زما کور ته مؤمنان چې مؤمني وللمؤمنين والمؤمنات مؤمنان سره مؤمنان زنانو ته ولا تزد الظالمين الا تبارا ما پرد ظالمان مگر هلاک کا ګوري رب اغفر لي ولوالدي ما ته زما مور او پلار ته دلته شروع کوا نو دعا کې هم اول ځان نه شروع کوا بل وره د ابراهيم عليه السلام دعا رب اجعل هذا البلد آمنا وجنبني وبني ان نعبد الاصنام اے الله ما بچکی زما اولاد بچکی د بوتانو د عبادت نه ما بچکو زما اولاد بچکی بل دعا وره رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء اے اللہ تعالی جوړ کې ما مانځ کوون کې قائم کون کې د مانځو زما د اولاد نه اے الله تعالی ته زموږ دعا قبول کړي ربنا اغفر لي ولوالدي ما وبخي او زما مور او پلار وبخي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ټول مؤمنان د حساب ورځي نو الله فرمایي دا پیغمبران په دې طریقې غواړي اوس مخکې یو ډېر غټ سوال دی د دعا ډېر ضروري سوال دی چې اسم اعظم سره دعا قبليږي او زموږ په خلکو ډېر مشهور او د پیرانو ځان ته غټ کاروبار دام جوړ کړی دی چې ما سره اسم اعظم دی ما سره اما څه کوي چې ما ته شکرانه راکوه نظرانه راکوه ځکه چې ته خپل کوي بیا څه کوم او دغه کاروبار کوي او پیسې ګټي تا کار کیږي کنه کیږي هغه کار کوشو هغه چې د 10000 لزر 15000 اخلي کوه کاروبار دی کنه نو اسم اعظم پټ شي نه دی دا چاته الله تعالی مخصوص نه دی چې کنه ته ورکړې تا ته نه درکړ هر چاته الله خود له خو مونږ خپل الله سره تعلق غنه جوړو خامہ خبل پکې راولو او ولا په دې بل راوستو خپکیږي چې په تمه ته دې څه راولي ولې تزمامو بندنه الله ولي الذين امنوا الله دوست د هر مؤمن دوست دی الله تعالی نو تخبره کو اوس دا غیتو احادیثو نه د آیاتونو واوره چې پیغمبرانو به د دعاګانې کول اسم اعظم سو هغه د توخایم هغه داله و ایوب اسنادا او ایوب علیہ السلام چې کله سوال وکړ رب او د خپل ربانه انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین اے الله ما ته تکلیف رسیدلې ده ما باندې رحم وکې ته رحم کوونکې نڅلور شینو الله ورکړل ایوب علیہ السلام ته صحت ورکو خدای ورته ځوانه کا خپل خاندانی واپس ورکو او بوسل خانی کې لمبل او برن الله تعالی د سونی لخت پیراو ورزولې دولت هم دعا سوا رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین تم دا سوا بیمارو خاندان پر خود او اکی وخذ غم سره کمزوری وړه زیاته الله دا هر څه واپس نبوت مرکو دولت مرکو صحت مرکو او خذ او بچی او خاندان مرکو او دغه په دوچند ورکړ بلا وورا واسماعيل وادريس وذا الكفل كل من الصابرين اسماعيل عليه السلام ادريس عليه السلام ذل الكفل عليه السلام دا ټول د صبر کوونکو نو او موږ داخل کړیو په خپل رحمت کې او دې سره یونس عليه السلام کله چې سوال وکړ په تیارو کې الله اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين هغه سوال وکړ چې لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دې سره دعا نه رکړي او الله دې پسې فرمایي چې فاستجبنا له ونجيناه من الغم مخلاص کو د غمنا او خلاص به کو د ماینا او کدا دا ویلې نه وې دا ویلې نه دا به قیامت پورې په دې مای کې وو خدای مخکنه د ذکر او د اذکار کوونکې وو د الله تسبیحات ویلي
نو ما په دې دعاګانو سره الله وایي وکذالک ننجي المؤمنین تکرنګ زم نجات ورکوم مؤمنانو څنګه چې لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين وایي ته تعالی ذکر کوونکی بل واورا وزكريا اذ نادى ربه زكريا عليه السلام کله چې आवाज وکړ خپل رب نه رب لا تذرني فردا وانت خير الوارثين اے الله تعالی ما پرې نه دی ته بهتر وارث ورکوونکی ما تم وارث راکې تم دا څه وایي زكريا عليه السلام بوډا خدای شنده د 90 کال نه مخکې بوډا تر رسیدلې و په دې دعا سوال وکړو الله ورته چې تاسو بچي ملاو شي او هغه د بوډا تو عمر کې الله تعالی سبحانه ورته کو يحيى عليه السلام نو دا څه کوا بیا الله فرمایي انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا دغه خلقو چې ما په لار کې کوشش کاو او غختل معنا په رغبا ورهبا رغبت او رهبت سره ان يريدلهم او تمه هم لرلا او بیا وکانو لنا خاشعين وزمانه يريدون کی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي څوک چې یونس علیه السلام دعا سره سوال وکي دا چر نه رد کیږي ندري څلور خو په دې کې تاسو ته اسم اعظم ملاو شو الله خو اصل ذکر نه دی کړی قران کې خو خودلی دی موږ ته بل واورا ترمذی شریف حدیث دی یو سړی رسول الله صلی الله علیه وسلم راغلو رسول الله صلی الله علیه وسلم سره تکینه سوال کوي اللهم اني اسالك باني اشهد انك انت الله لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد منا په دې وخت کې متاسس ده کوي اله سوال کوم تا نه زکه چې زګه وحی کوم چې ته یو یې او تاسو رب څوک نشته او ته احد یو یې او ته صمد یې بنیاز یې نه تا نه څوک پیدا ودی نه ته چا نه پیدا وي او الله تعالی تاسو رحم سره څوک نشته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې داسې الفاظ سره سوال وکړو چې څه وغوړي دې مقبليږي دا اسم اعظم ده او رسول الله صلی الله علیه وسلم خود له رسول الله صلی الله علیه وسلم خود له بل حدیث ته هغه کې لږ فرق دی اللهم اني اسالك بان لك الحمد لا اله الا انت المنان بديع السماوات والارض يا ذا الجلال والاكرام يا حي يا قيوم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي اسالك رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دې څو غواړي د مکرمي د داسې کلمو سره الله نو وخته چې دا اسم اعظم دی د الله د دعا وکبلي انس بن مالک رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یو سړی ناسو سجده رکوع وغیرہ او دغه دعاګانې په دې الفاظ باندې وکړلې الله رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې دا وکبلي دغه غته سووري بل حدیث ووري شاه چې په دوه آیتونو باندې اوغختل دغه دعا بلغت کی یو والهکم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحیم د سوره بقره آیت ته او 163 نمبر آیت د سوره بقره والهکم اله واحد تاسو الله دې چاغی کی یو دې نشته بل مگر هغه رحمان الرحیم دې او بل شاه چې په دې آیت باندې وته الله لا اله الا هو الحي القيوم د سوره ال عمران لومړی پسې دویم آیت الف لام میم الله لا اله الا هو الحي القيوم دغه دعا وکړي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ابن ماجه کې دا حدیث ته او د آیتونو نمبر مور بل حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم چې په دې الفاظ وغوښته وعنت الوجوه للحي القيوم سوره طه آیت نمبر 111 کې دغه دعا وکړي او اخیری خبره دا ټولي چې راجمه کې نو دا اللهم اني اسالك يو اللهم اني اسالك بان لك الحمد دعاء والهكم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحيم دري الف لام میم الله لا اله الا هو الحي القيوم سلور وعنت الوجوه للحي القيوم بنذ لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين يا حي يا قيوم برحمتك استغيث حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم الله فخبل الله يا اللهم دا هم اسم اعظم ده رب دغه چې قران کریم کې اکثر دعاګانې د رب په معنی ربنا ظلمنا انفسنا ربنا اننا آمنا همدغه سي ربنا وغيرها د قران کریم په دعاګانو کې تاسو چې وګورئ د هر پیغمبر دعاګانې د هر مشکل دعاګانې دا بار بار په قران کریم کې راغلي دي او کم چې د قران کریم ټول نه غټ سورته دي سوره بقره او سوره عمران چې د بارے کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دا قیامت پر ورځ زهراوین راځي سوري برازي چې دې باندې عمل کړی هغه د بار بصوره جوړي د دې ډول صورتونو کې الله تعالی دعاګانې کړې دي خود لري یو ربنا د پغه کې ربنا سوره ال عمران د سوره بقره اخري آیتونه آمن الرسول بما انزل اليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله
لا نفرق بین احد من رسله وقالوا سمعنا واطعنا. بیا ورپسې دعا ده چې الله تعالی موږ تراکي موږ سوال کوتانا ان نسینا او اخطانا کلم غهیر کو موږ خطا کړی نو الله تعالی موږ دعاګانې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ته دعا قبلي. د سوره ال عمران اخیری آیتونو باندې کې الله تعالی فرمایي فضیلت آیتونو سره دعا وغوړي هغه قبلي کې او د شپې تهجد ته چې پاتې دون اول به د الله آیتونو وایي ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار. بیا ورپسې دعاګانې هم دا کوي نور الله تعالی دې موږ تاسو اخیری سوال یو د تخیمه چې ډېر خوندور ده هغه دا ده چې هر پیغمبر دعا قرآن کې ذکر ده موږ لپاره هدایت ده. هر مشکل دعا په قرآن کې ذکر ده موږ لپاره هدایت ده. د الله هر نوم دعا لپاره وسیله ده موږ لپاره هدایت ده. خو د ټولو خلاصه چې کومه ده هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا ده هغه ده ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بعض لوگ کہتے ہیں فرض نماز کے بعد دعا کریں.